له لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد منع اللسان من الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات فإذا نطقت تقل لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يضرك في القيامة أن تراه गोते ओवैस दूर मगर हो गई करीब वो जानता गरीब मगर दूर हो गया के फिर निगाहें साक़ी कौसर न पूजिए आया जो सामने वही मखमूर हो गया या जान लेने आया था या जान लेने आया था कातिल हुजूर की या अपना जान दे नबी मंसूर हो गया रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस की तअल्लुक़ से रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस की तअल्लुक़ से नबूवत नाज़ करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो अल्लाह तबारक व तआला की शान हबीबे إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
दस दुरूद शरीफ से आवाज ना करे तो मोहब्बत कर सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ली मुअल्लिम लक اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد في افضل كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعدل علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه كما تحب وترضى الله محترم المقام قابل السمع عزت واحترام استاذ العلماء مخدوم العلماء شيخ المشايخ پیر طریقت رهبر شریعت حضرت اقدس استاذ الحديث شيخ الحديث حضرت مولانا محمد طاهر صاحب دامت برکاتهم وفیوزاتهم بلی مجلس کی تشریف فرما دیر عزتمند اور دیر قدرمند حضرات علماء کرام طلباء عزام دلیکلی او دعلاقی او دوان خیبر پختونخوا نراغلی مسلمانانو با ایمان او با اسلام بانی مزینو اللہ تعالی پر مبارک مجلس کی زمان استا سدان ناستا جناب محمد رسول اللہ رب خوشحال ہے جناب محمد رسول اللہ تسکین بانی ہوئے کہ بیگار پیغمبر علیہ السلام دیدار میلا وشی محمد رسول اللہ محبت ہوا کہ پیغمبر شفاعت والی مقداس اگر جو کچھ محبوب شفاعت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے زمان استاد سودل داناستا لدوانو جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یوز جنت داناستی سبب ہوئی اسی جاندار امین ہوئے اسی قبولیت پنیت بانی آمین ہوئے اسی محبت والا آمین ہوئے اسی ہوا ہے لکہ اللہ کے قبول کلا آمین حضرت تشریف فرمائے حضرت درخواست مکم حضرت افضل تکیری اسماء ہے زیادت السعوبی نما او استاذان لزم الحمدللہ اور دی شفت او دی مین دا منگل اور دی محبت دا منگل لی اللہ تعالیٰ پنگل تاسبانی قائم ہو دائے ملی در اخبر استاذان شفت تجوگورم اخبر مشعان شفت تجوگورم ذکر ناچیزا کم علم و فهم و دراست کہ الحمدللہ زما والد گرامی چاہوی با دوی با مدرسے کے جہانگیر استاد بانی بولو برنامے و مولانا محمد کریم الحمدللہ حضرت سرا بیادت سمرہ کتبر بیادت باباجی سے داکتور سمر جو الحمدللہ زما والد سے پراحت ہم دبی رسایہ دران دے اور الحمدللہ زما پراحت ہم دبی رسایہ دران دے الحمدللہ اقد شفقت منگل اقد شفقت سایہ اقد شفقت اور دبین و محبت نظر الحمدللہ نمونتیز در رسول جستا مخی تناسیو استاسو مخی تیسو الفاظ وینیشیو دا زمون کمال نرے دا کمال مدارے تانوی رحمت اللہ علیہ دیر عظیم و مشبکی ولارو تانوی رحمت اللہ علیہ بیان کو شبری تانوی رحمت اللہ علیہ بیان کے یہ وکیل پاسے او وکیل بھی یکم دیر حاقا دینا دا اشعار و دا انداز بانی اویل تانوی رحمت اللہ علیہ دا عارفانہ بیان دا علمی بیان دا باوقات بیانی چواوے نا عرب پیدا نا عرب سود بحفل زی کہ بزان پوئے نشو او بدی الفاظ ہوئے وی تو منور از جمالی کیستی تو مکمل از کمالی کیستی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان تو منور از جمالی کیستی تو منور از کمالی کیستی
हत्तानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाई वही मैं मुनव्वर अज जमाले हाजियम मैं मुकम्मल अज कमाले हाजियम हत्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब की फरमाई वही अशफली तखबल जी कम दे कुछ रास्ते कमाल होता है अज़मत दे नज़ार हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह द सय्यद अत्ताइफ रान दे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अनास का कमाल नहीं करूँ दारे हज़रात शफ़क़त थे दारे दी मीना दारे दी मोहब्बत थे उसमें हज़रत दरख़्वास्त को मैं हज़रत शफ़क़त नज़र पाया मैं जिससे कुलूब तराशी कि ज़माने में कम ने न तराशी होता उसका बयान कम वरना हज़रात मखी बयान को देर ज़्यादा मुश्किल है अल्लाह ताला की शफ़क़त और साया कायम हो जाए मसलन अनख तस्मा का इंसान ने दो अशियाओं ने कम ने छोड़ दे या तो वही जिस्म या तो वही रूह जिस्म और रूह ना दगे द्वान ना जोड़ दगे बदला दगे ढांचा और दे जिस्म तवेले शीख इंसान दे इंसान वजूद दाल अल्लाह पसमा कबानी जोड़ कर रहे इंसान के वजूद जरूरियात की सुमर दी अल्लाह ताला ने इंतजाम दसमा के न करे इंसान का ढांचा दाल खाउर अल्लाह ताला जोड़ करे ये ढांचे की सुमर जरूरियात की अल्लाह ताला ने इंतजाम खाउर न करे दामों की कम तकब्बुर दाकम पर नशा और दाकम पर गुरूर और दाकम तकब्बुर अंदाज अपनाओ दा तकब्बुर तोल अला तकब्बुर दे जिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा जमा जामा असल सलरी खावरा जमा कोर असल सलरी खावरा जमा पैसा असल सलरी खावरा जमा बंगले असल सलरी खावरा जमा जिकन गाड़ी असल वस्पन सलरी खावरा जमा पैसा असल सलरी खावरा दाक्तोल वजूद असल सलरी खावरा यानी कि वजूद के जिसमें लावेगी फराक स्काप अगुस्तन खुर्दन गर्जेदल समलास्तल पासेदल दाक्तोल पर खावरा बानी बिल्डिंग दे नो खावरा कोवलाव दे नो खावरा जोड़ दे नो खावरे असल के कम दे खावरा दा नो जमाउस्ता असल खावरा दा जो गुरूर पर खावरा बानी को जो तकब्बुर पर खावरा बानी को नमाज नशा पर खावरा बानी नमाज प्रेम का वाहन पर खावरा बानी जो कहते तकब्बुर पर बंगला बानी के असल खावरा है कहते तकब्बुर पर जामा बानी के असल खावरा है कहते तकब्बुर पर पैसा बानी के असल खावरा है कहते खुराक और उसका के असल खावरा है कहते गाड़ी के नास आगे जिकम दे आगे तकब्बुर के असल खावरा ना नमाज का वजूद द खावरे न पैदा है और ये तमाम जरूरियात अल्लाह ताला द खावर न मौका पर पूरे की तमाम जरूरियात खावर न पूरे की खुदा वजूद के कीमती जौहर दे यो टोस जौहर दे चिरागे नमो का शक्ल मालूम होइश न रागे मौका है अब मालूम होइश नमो का रागे मुजस्समिया की शक्ल जमा उस्ताद पर इस्तरगुली देखेगी चाहे अल्लाह ताला कुरान रूह मुबारक फरमाई और अमर रब्बी दे ना अमर रब्बी दे मेरी वजूद की कम ताकत मौजूद दे कम कुव्वत मौजूद दे कम ताकत और कुव्वत की वजूद स्तर के लेवर करे वगुन लेवर करे लाश लेवर करे दाखो लेवर करे दिमाग लेवर करे सुर लेवर करे आरा कीमती असासा अगर दोस्त जौहर के कम दे गसीशेले रूह मुबारक के कुरान मजीद फरमाए और रूह मिन अमर रब्बी दा रूह मुबारक के कम दे दा अमर रब्बी दे ताका अकबर और कुव्वत वाले सिस पर वजूद की दर में मौका अल्लाह ताला करे दा ताकत और कुव्वत मौका बेचारा करे अल्लाह कमी हुआ है खानदान ने कंसी का बकर ना कर पर बारिश करम को करना कर भारत में इस वक्त ना करे से करम प्रकाश सुनाने को दा कम दे मुदास दा सासो कुव्वत मौका बेचारा करे अल्लाह रूह मुबारक दा तास लमौता अल्लाह ताला करे वो इंसान की मर्जी
उसकर गिरी वो करी आएगा इंसान मर्शी लहसुन ये वो करी आएगा इंसान की मर्शी दाखी ये करी आएगा वजूद हटा कटा हट वजूद अकुल स्टोरी हर लहसुना हप्पा وبيعتني الملك كدوه سنة الليجي بيعتي كم دي لفارس جواندونا اوزي لفارس جواندونا اوزي نخلق تينوم اخلي نبلانكي مره وسط الساعة دا روح ددن لار سترگي کار نگي لسون اخکار نگي خبي کار نگي وجود کار نگي فتحتباني رحمان بابا فرمائي وی پتختبانی بربرشی الحجابا پتختبانی بربرشی الحجابا شرمناک و شرمساد دی دنیا وجود شتا جسم شتا بدن شتا سترگ شتا طاقتنا الله واغستو انا قوتنا الله واغستو نو لازم بل سوکالی نالی خپی هم بل سوکالی نالی جو وجودی بل سوکالی نالی وببیم لپاس بل سوکالی نالی کفن وطن بل سوکاوندوی ولی اگر طاقت چیدتا ملاو اگر چینا ربی کائنات خپل دربار دبور دکڑے دے چیز روح دے من پسڑے کے جکم دے بنگلہ آباد کرے دا من پسڑے کے جکم دے چمن آباد کرے دے من پسڑے کے جکم دے چمنستان آباد کرے دے من پسڑے کے جکم دے لولے گاڑی آباد کرے دے من پسڑے کے جکم دے دینار اور درہم اور ڈالر آباد کرے دے من زویدہ چمن دادا غیر جوڑ کرے پر ایک غیر محبت پروتے پر ایک غیر مینا پرکلا ورنہ دے صورت جکم دے اقا روحانی طاقت چه ما تاسو کا اللہ تعالی را کرے اقا طاقت بار زما استاد جلد ریچی را بندی پرکی دی زما استاد جلد دروازے بندی پرکی دی زار دے کلا خبر کوما مثال موافق حضرت نباباتی وار ذرم روح طاقت لور سیز دے مالی سڑی استای دا روح طاقتور چیز دے میرا اللہ پساک پسند رکون طاقتور چیز دا روح دے کہنے سار کے مسجد دا جمعہ تراشی حضرت اقدس تو فرمائے حضرت ما بیگا خوب لی دو خوب دسنگ لی دو یہ جی پخپل کوٹا کی پروتو ما اپا کوٹا کی پروتو ما جی خوب میں اولی دو بیگا میں طول اشپا چکم دے پا مدینہ منورہ کے تیرہ کرے دا بیگا میں طول اشپا پا مدینہ منورہ کے تیرہ کرے دا نو حضرت کوئی تلے بیکن نہیں تلے خونے ماں پکوٹا کی پروتو ماں حضرت ہوئی دروازہ بکولا انہیں کی دروازہ بندہ ہوا حضرت ہوئی نا اپارا لکڑکائی بکولا نا حضرت کڑکائی بندہ ہوا حضرت ہوئی نا راجی سننے کی یخنی و بالکل دو شپرستان میں رضان رکاو کرے ہوا چیزن کیت دو نوان بالکل پٹ مکمل چکم دے پروتو ماں حضرت بیگا میں طول اشپا مدینہ منورہ کے تیرہ کرے دا ساتھ خوشحال ہو خورم را پاسے دما بیگا میں طول اشپا مدینہ منورہ کے تیرہ کرے دا حضرت تو ہوئی خواہ تا طول اشپا مدینہ منورہ کے تیرہ کرے دا سارا بدن بطلے لیکی بدن خود ہما پکٹ کے پروتو مب خوشحالی ہو چلا پاسے دما نسکون و آمان را تلیلاو کہ بیگا مدینہ منورہ کے ما اللہ کا در وجود پر اکٹ کے پروتو در بدن پر اکٹ کے پروتو در اوائے چھے دغی مدینی منورے تا ددی دا سیلون چکم دے دلی بدن دا چلو جاسے و اگر سی شکلی روح وائی سی شکلی مون خوشی خوبو نہیں لکا کامی رحمت اللہ علیہ حضرت نرائے حضرت ما بیگا خوب لی دلی حضرت بیرو شوق کے ناس پلسک کے ناس پمزابانی کے ناس کہ حضرت محمد خط عابر رہی کامی رحمت اللہ علیہ فرمائی اس کو حضرت بیگا میں خوب لی پا ہوا پانی کرتا پاوا پانی کرتا تانی رحمت اللہ علیہ تو فرمائے خدا خوب لی دے ویلاو کی بیگا پاوا پانی سے کسے گزر گیا تانی رحمت اللہ علیہ تو فرمائی یہ بیٹا مفرائے دے رہا مفرائے لگا خوڑے کی کاری کی تب تم رکھوڑے کی پاوا کرے تے پاوا پانی سے کم دے کر سوالی حضرت بیگا کو محترم عزیزہ داروح مبارک داروح فرار پکار دے داروح مبارک داروح قویدول پکار دے داروح مبارک مسکودول پکار دے سعدی بابا دیر خیار سڑے پیرشے سعدیہ شیرازیہ غوغام گندر اینجا نازک مزاج شاہان
تابع سفر ندار سعدي بابا ډېر هوښیار او ډېر عاقل او ډېر عجیبه انسان تېر شوی دی. سعدي بابا فرمایي زه سعدي وم په سفر روان شوم. په سفر روان شوم پخوا د بزرګانو نیکانو سیاحین وو ګرځېدل به. سعدي بابا فرمایي په سفر باندې روان شوم نو په لاره تېرېدم نو سپلی مې وشلېده. چې سپلی مې وشلېده نو دا سپلی مې سره واخېسته. زمونږ د شان سپلی خو نه وي نو داسې بوټان لکه ډالۍ چې دي چې ما ورته په خټو کې روان وي څه پروان نه وي. په کمزوري د هغې زمانې کې کوم دی کمزورو څیزونه د پیزار جوړ کړ. نو سعدي بابا فرمایي دا سپلی مې داسې راواخېسته ما چې ته وشلېدې خو سفر خو ډېر لوی دی خو په هر حال وي روان شوم. چې روان شوم نو یو مې په خپل او یو داسې روان یم نو چې سمندر فاصلې مو وال د خپل مې ازغی لاړ. نو د صحرا او د للمې د وچې او د دې چې کوم دی ازغی خو ډېر زیات خطرناک دي. وي خپل کې چې مې ازغی راوته کېناستم ازغی راوباسم خو ازغی وایي چې زه خو به راونه وځم زور په بره باندې کوي او دا زه دلته ناست یم نو وایي داسې ګیلې شکوې مې شروع کړې داسې ګیلې شکوې مې شروع کړې او داسې ویل چې ای الله سفر راته ډېر لوی پروت دی ای الله منزل راته ډېر لوی پروت دی الله خپکې دې رانه ازغی بوتلو منزل مقصود ته به رسېږم څنګه دا سفر به کوم څنګه سپلۍ دې م راله وشلوله دلته دې راله چې کوم دې خپکې ازغی هم بوتلو ای الله منزل ته به رسېږم څنګه زما دا تګ به په دې لاره باندې څنګه کېږي. سعدي بابا فرمایي دا ګیلې او دا شکوې دا ګیلې او دا شکوې چې کوم دی زما ستا زړه کې راځي او دا کېږي خلکو په زړه کې ګیلې شکوې راځي ګیلې شکوې راځي. کاکایان چې کوم دی په لاره کې ولاړو چا ورته لمونځ یې کړل په لاره کې د لمونځونو والا نه یم یاره که چېرته تلاوت او ذکر کوې او که نه هغه ذکرونه لیکونه ملا پوهېږه او ذکر پوهېږه او تلاوت پوهېږه او ملا پوهېږه په لاره کښېنه. ویل ولې ویل ذکر خو به چې کوم دی هغه سړی کوي چې په شېرګل کې غټ مارکېټ دی هغه به ذکر کوي. بس شېرګل کې چې کوم دی لوی دولت دی جایداد او ځمکه یې ده په ټکر کې چې کوم دی د ځمکو برمار دی هغه به ذکر کوي. ما د الله سره یې کړي چې ذکر وکړه ما له خو کشت روحان شی ما له الله سره کړي ذکر کې هغه هوښیار ویل یو خبره کوم زه خو په لار روان خو تا سره مې یو خبره پېښه شوه ته خو ډېر هوښیار سړی ما ته ښکاره شوې خو خیر دی دا خبره ستا نه زما پوره کېږي. هغه ورته ویل څه ویل زه د بادشاه قاصد یم زه د حاکمیو قاصد یم. ما ته یو خبره ویلې څه خبره ویل بادشاه زوی دی د هغه اپریشن دی د کچۍ ګوتې او دا کچۍ ګوته دی د بادشاه پرېږدي خو طبیب ورته دا خبره کړې ده چې دا کچۍ ګوته ستا نه کله پرېږدومه نو داسې یو بل کس راوغواړه چې د بادشاه د بچي نه دا ګوته سم پرېږدو چې دا ګوته ورته واچي چې بلکل په سا سا کې چې کوم دی دا ګوته دې ته راشي. نو بادشاه چې کوم دی غوښتنه کړې ده نو دا سړی ورته وویل چې ته روغ یې هغه ورته ویل خیر دی ځه زه لیونۍ سې خو یو خبره بله واوره دا کچۍ ګوته نه ده د دې وجې چې کوم دی د بادشاه نه لس زره دراهم واوره هغه ورته روغ نه یې هغه ته یې زه د بادشاه سره نور هم خبره کوم 50 زره دراهم به والم هغه تا چې کوم دی دماغ اوټ کړي هغه ویل زه بادشاه سره به زه خبره وکړم لک دراهم به درته واخلم دا کچۍ ورته هغه ویل ته خو بلکل دماغ دې اوټ کړي ویل اوس تا دا خبره کوله چې الله ما له دې سره کړي دي د الله بنده له یو کچۍ ګوته د لکونو دراهمو الله تعالی درکړي دا رته کو موږ وایو که نه پر یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ځان اعلا ته مه ګوره د ځان نه بالا ته مه ګوره د ځان نه اوچت سړي ته مه ګوره د ځان نه لوی پنډي ته مه ګوره. الله اکبر اکابر خبرې عجیبه خبرې. زموږ شیخ او زموږ مرشد مولانا زلمان غزالي صاحب نور الله ما قاله وجعل الجنة مثواه ما تقریبا 98 کتابونه بیعاتو نو هغه سره چې کوم په پنډۍ کې وو نو د هغه ټول کور چې وو هلته دا تقریبا 3 څلور ملې کور 3 څلور ملې کور نو هغه ته وایي موږ سره یوړل نو هغه ما ته دا کور راغلی نه کړ مې چې ټیک ته نو هغه راغلی شو نو ما هغه پروت پروتو چا تحفه راوړې وه چا هدیه راوړې وه حضرت به کله نه کله خاندل ویل مخکې به چې کوم دی مریدانو پیران ساتل اوس پیران مریدان ساتي ویل مخکې به د مریدانو به څه ساتل پیران به یې ساتل چې پیر صاحب له روان یم هدیه به یې وسمه تحفه به یې وسمه ویل اوس چې کوم دی پیران صاحبان وي چې مرید به مخفه نه شي دا رانه ناراضه نه شي او دا چې کوم دی نو بل طرف
تعالی کوم دې مونږ کې عقل سلیم پیدا کړي او قلب سلیم خاوندان دې الله تعالی مودا جوړ کړي. عرض مې راکړو هغه سره دننه نه وته یا سره دننه نه وته نو دا د جمعه کا محراب چې دا د حضرت په کمره کې دننه دا محراب چې دا د حضرت په کمره کې دننه نو ما چې اوسه کې خولل حضرت ما ته شو کتل ما ته دې محراب ته وګوره مې جی حضرت ما ته چې کله زه وزم کنم دا محراب کول کړم دا محراب کول کړم او زه الله شکر دې چې ستاره کور محراب زما په کمره کې دی الحمدلله ستاره کور محراب دا زما په کمره کې دی او بیا ما ته راځه زما یې کوم دې محل وګوره ما څومره غټ محل کې ستاسو یوسیږي راځه محل وګوره الله اکبر بس یو دغه کمره او یو د بیج کوم دې راستوک دې کمره واس دا حضرت ما ته دا ستاسو یې په پرې غټ محل کې کوم دې اوسېدل کی حضرت پتا یې نه پړې راځي وای چې کله راشم محل ته وګورم نو دا بچی خپشي دا بچی خپشي کور ولا خپشي ولا خپشي زه ته شو ګورم ماستر وګورم کې راشي نبی وګوري وزو ته ما چې زه خپل کټ ته وګورم نو ما ته پیغمبر علیه السلام په حجره مبارک راځي زه د دوه جهان سردار خو دې کوم نه ولا کې زما شي دا د پیغمبر علیه السلام خو دې حجره نه ولا کې زما شي ما دا کوم کټ پروت ما دا نرم بستر پراته دا او پیغمبر علیه السلام بستر څنګه هغه بستر چې عمر یې په یاد کړی دی هغه بستر چې عمر د سترګو نه وکړي ویلي هغه بستر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وکتل نو په لاس الله حبیب کیسه او کیسه څنګه او دا الله حبیب استاد بستر هغه بستر ده چې استاد موجود باندې خبرتي تاسو موجود باندې خبرتي الله الله تعالی اکابر دا شفقت و تصایق ای مدایم لري دا نو سکون دی دا نو بار عرض ملاک محترم عزیزانو زبزین وقت مرگر دا زرب شکر الحمدلله اون خپل اکابرو خپل صحیح و دا سبق راکړی مته معاشره غیرو کوي مته معاشره بنګلو کوي مته معاشره جدیونو کوي مته معاشره کم دی نشو کوي الحمدلله مولا الله عزت او وقار راکړي چې خپل بندګان مؤمنان پیدا کړل الحمدلله عرض مدار کو محترم ساری بابا فرمائے کہ میرا جی سپلے و پیزار وشلو پکڑ ازدیت منزل رسیدی فرمائے تا ساری بابا ویو آواز براوڑو دے ہوا دی چپو آواز برسی راتو یا اللہ ستاناک لاکھ شکر دے یا اللہ ستاناک لاکھ مہربانی دی یا اللہ ستاناک لاکھ نعمات و احسانات دی شاہی بابا فرمائیں ویلی آواز تجی میں ہوں قتل یا اللہ نہ عبادشتا نہ سورشتا نہ انسانانشتا نہ عبودات لگی گی اے اللہ ستان خدا نظار شما آواز دارا جی اللہ ستان اکلاک کرم دے یا اللہ ستان اکلاک مہربانی دار سعدی بابا فرمائی خبکی میں ازیت لیو خبی میں درد کو اجلا آواز میں کراوری دو دردم ختم ہو تکلیبم ختم شو بھائی سعدی دی آواز پسیدان ورسوا دا سوک دے جی تمرد ملی آواز دے شندن را روان دے دل دان رسول سعدی بابا فرمائی وی پیلک تک سہارا کے پس روان شو پیلک تک سہارا کے روان شو دی گورم پری سہارا کی وہ بوڑھائی کرتا بین نشتا صرف لاسی اور داخل وجود سے تاوی رہتا ہوئی ایسی تاوی رہتا ہوئی سعدی بابا فرمائی بیچے سوار علماء وی سلام نواجو السلام علیک وی سلام نواجو وی لابو تیرا تیرا آدھین عاسقین وعلیکم السلام مرحبا سعدی مرحبا سعدی بابا فرمائی وی زیلی ونیک زلی ونیکر اما اتداخل بوٹی ندا داخل یکم دل علم و عرفان غنڈی دا داخل عظیم ہستی برکرہ سعدی بابا فرمائی حیران کر وی زمانے کا درد یہ کو زمانے کا درد یہ کو زمانے یکم دل آغا خبل غامرانے ہیر کو اولاد اللہ قرآن پہ صلی اللہ انہا مع العسری وإن مع العسر سختي بس يجي كم تلوس تشيشي بيا رات التكليف هو شكر گزار دے اللہ موتا جو هو شكر گزار نہیں شكر گزار نہیں
بیگا میں یہ مکتوب کتو بیگا کا بیان نرال حضرت مشران دعاگان نزا اللہ سملم کی پری سینہ راتی کتاب کی کم نے پروتی ہو اسلام دی مدشم مالا بیخوان ناکی بیگا میں یہ مکتوب کتو دیو بزرگ مکتوب دے دبل دبا ہے حضرت تو دلی گلی لی کہ حضرت کیا حال ہے حضرت کیا حال ہے مداغت ہے جواب سے میرا شوی عارفانے جواب محبت والے جواب میلی والے جواب الفت والے جواب مداغت ہے جو عجیب جواب کی کم دے میرا شوی لے اوے حضرت کیا حال ہے حضرت کیا حال ہے میں حضرت کو جواب کی لکھی ہوں وہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہوں اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہوں اور اللہ کی محبتیں اتنی ہیں کہ دن میں 2-3-4 مرتبہ مجھے یاد کرتا ہے بتائے جواب حضرت کرے یا تم مکتوب اگر آئے گئے حضرت میں نہیں سمجھا حضرت میں نہیں سمجھا حضرت کوئی نشو حضرت ماتے پاس ہوگا لگے دا حضرت تو کیا پر جواب کہ تیر مکتوب امدہ خبر لکھے لے دا چی پما بانی ہو تکلیف دے پما بانی ہو تکلیف دے چی کرے اگر تکلیف پما بانی شروع شی اگر تک پما بانی راشی وی پر تک کی جکم نے ماں قدوم لذت حاصلی گی چیزو جکم نے تاریخ میں رکھائے گا اور پر تک کے اللہ 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 داسے دے ایسی پمیر تاسو مرا سرو ہے اللہ 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 ریبی لذت ریبی خوان دے ریبی مزارا وجدہ مزا چاہتا میلاوی ہے تو بیر میلاوی اگر مزا اور کئی آگر آگے سچی کم دے میلاوی وجدہ چاہتا مزا سکلے دا اگر بیبل خوازین ما تتاسو توجہ کرو ما تتاسو توجہ کرو عرب تتاسو محترم عزیزان دا کرو سالی والا فرمائی حرام شو وی ماوی چی عجیبہ دا ماوی چی عجیبہ دا حضرت کم دینو لگیا رے او زمان لوگ امت معلوم دے زمان اخبر خبری ترازم ما تاسو ما توجہ لگے ساتھے تاسو لگے توجہ ساتھے آخر کی بناتو چی کافر مولا و ظالمی مسئلی ہو دی باس دیسی گو بھائی یا بوئی چی دا پیر مولا نا و دا پیر سما بلا آوستے ہو دا پیر جکم دے سما بلا آوستے ہو پتر لگی مولی سے راوستے ہو بلا آوستے ہو بلا پر انسال کی او تاو تو احی مولا سے جکم دے مسئلی کرو نسال کی دینا بیا مقتدیانو یوبل سرباز مباحثہ کولا اللہ تعالی سکت چلے وی مولا سے بیگار دے عجیب مولا راوستے ہو وی مولی وی لگا بیگار جکم دے مسئلی کولا پری مسئلہ کے دا خبر ہو کرا چلی امام ابو حنیفہ سے پر مذہب میں جکم دے سنکارا حرام ہے سنکارا کا کہ حرام ہے وی عجیب مولا ہو تم کو سنکاری بھی خستے لے ہمگے حرام ہے ہمگے حرام ہے مولانا سے میرے کتی سی بیٹی ہوئی دی خیر مولی سے تو مولانا سے معلومات ہو کچھ کہ مولی سے تا بیگا جو مسئلوں کی لا خبر کرے کہ سنکارا حرام ہے اگر اللہ کستارا مقتدیان کی کمو دا حاضر الجسم و حاضر الدماغ نو حاضر الجسم بیل سیزے و حاضر الدماغ بیل سیزے دیوی دا حاضر الجسم و حاضر الدماغ نو اگر اس طرح جی حاضر الجسم حاضر الدماغ پتہ تحیم کی نہیں کسو دان در تلگوین ستاسو در خون در بار مزیر پار لیک دماغ ہم پلینشی صفاشی والجمع بیدار آویلو چلی امام ابو حنیفہ سے پا مذہب کی سنسارہ حرام آرہا در سنساری کیسے جوڑا گیا؟ سنسارہ اصلا کی خادمی دا خودما پشن مولا بونو خودما پشن مولا شیخ خادمی دا خودما پشن مولا بونو بزرگانگی لی سنسارہ حرام آرہا وی سنساری کیسے جوڑا گیا؟ سنسارہ وحاضر الجسم کے ناس حاضر الدماغ ممکنے اور حاضر الدماغ میں حاضر الجسم میں بدا کشن لوگ اگر سکی کی چیز سڑے بابا زوی ولی کو ڈاکٹر نہ دوی راوڑا جی دوی ور راوڑا بابا نے چیکلے دوی ور کنے دوڑ موٹو نے بابا ونی بیا بیڑا او ناخر کی بابا تو چیچ بد دوی فراکے والا وہ ڈاکٹر سے ور کنے جی بابا بڑا کے بابا جوش کہ بابا جوش سن لا ڈاکٹر سے درزار اور قربان دے رکھ دوی دی والے کے لیے ما اللہ تعالی پاگے میں شفا نہ کر جوڑ شما خدا استعمال کا طریقے دے رہی بابا اگر ایسو وی جسی کی مکان مار دویرہ کرنے جب ایک بار موٹو نوی وہ بیا بیڑا خوالنا اگر پھر بابا ستا رضوی حاضر الجسم و خدا حاضر الدماغ نو اگر ایسا گا وی ستا دے سوی تمہار ویلیو چی بابا دوی ورکے بوتل بڑا کے بابا ملو یا تجی بابا بڑا کے آدھا بوتل پہلے بسو
بابا اصل ما كتبوا ما تقول ديروا يا كابر براجي ديروا علماء براجي ديروا شيوخ براجي ان شاء الله تعالى ابي بدكم تشيكي وما تصل رجل تجار بلاوي ان شاء الله عاوز ملاكو سعيد بابا فرماي وحرام شو السلام عليك سعيد بابا فرماي جواب وعليكم السلام مرحبا سعدي سعيد بابا فرماي حیران شوم سعيد بابا فرماي حیران شوم مردار تو آیا چې زما د نوم د چا خودو زما د نوم د خودنه د چا پیدا سعيد بابا فرماي مخرا کراوالو چې وسعدي ما کې تو خيار سړی تقولي قام الإنسان تاخو عقل پورا لاملے ویجی حیران کوئی مائی زمانوں دے جاؤ خودو لہذا فرمائے بسادی نمراتا اغرب خود لے لے چکم رفستا پخپتی ازدیبو تلے او تکیلو شکورا روانوی سبحان اللہ اغرب راتنو سعدی را روان دے سعدی رحمه الله عرض دا چې دا راته چې سعدي بابا او د دې درمیان کې څه کنیکشن و څه موبایل څه ټلیفون څه رابطه مسله یې باندې دا حق روحاني طاقت دا حق روحاني قوت دا حق روحاني چې کوم دی لانو چې الحمدلله کولاو نو هغه داسې خلق وو چې بزرګان فرمایي وي د عالم مخې ته چې کښېني نو زبان کنټرول ساته او د بزرګانو مخې ته کښېني نو خپل زړه کنټرول ساته د علماو مخې ته کښېني زبان کنټرول ساته او د نیکانو صلحاو اتقیاو پاکانو مخې ته کښېني نو خپل قلب خپل زړه دا کنټرول ساته دا صفا ساته دا سوتره ساته چې کله چې عرض مې راکړو روحاني طاقت زموږ روح هغې ته موت عامل خوراک نه او دا روحاني طاقت دې مېلاوېږي دا په خانقاهونو کې مېلاوېږي دا په خانقاهونو کې مېلاوېږي مولانا فضل الرحمن کان مرادآبادي رحمه الله حضرت محمد علي منګي رحمه الله ته وفرمایل تا ته پته شته دی چې د عشق دوکانونه مېلاوېږي په دنیا کې د عشق دوکانونه یې لیدلي د الله د محبت دوکانونه یې لیدلي د الله د محبت دوکانونه یې ځکه چې چینی مېلاوېږي د دوکان نه مېلاوېږي فروټ مېلاوېږي د دوکان نه مېلاوېږي دارنګې اشیاء د دنیا مېلاوېږي د دوکانونو نه مېلاوېږي د الله د محبت دوکانونه لیدلي دي منګي رحمت الله علیه فرمایي وایي زه خاموش کېناستم راته وفرمایل چې آو شته د داسې دوکانونه ماشا غلام دهلوي رحمه الله خانقاه لیدلې ده ماشا افاق رحمه الله خانقاه لیدلې ده دا هغه خانقاه ده چې دې خانقاه د الله محبت او د الله مینه مېلاوېږي الحمدلله دا هر څه په خانقاهونو کې بیا مېلاوېږي دا د نیکانو صلحاو د هغوی په خوا کې مېلاوې دي یک زمانہ صحبتی با اولیاء یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی اشقیقان رحمت اللہ علیہ خوال العالم فرمائی حضرت سے دا شاعر خودیر زیادے کرے دے شاعر خودیر زیادے کرے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی حضرت رحمت اللہ علیہ تو فرمائی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائی فرمائی جیجی کو روی کرنا یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا امام دوی چیزی آتے ہیں لیکن زیرت ہوئے ہم مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی مائی کہ حضرت داسی ہوا ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی تعالی رحمت اللہ علیہ داسی ہو فرمائی یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا وانا صدیات قیزتن چی لکالنم اعلادا سبحان اللہ لکالنم اعلادا مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی امام تپوس کی حضرت اخو 100 سال یادو تاسو لکتا و رسول بیراتے ہوئے جواب رہا کتے عبادات کے لیکن دی بنشت قبول شو کو قبول نشو عبادات قبول شو کو قبول نشو لعل رضا من حاصل والغالب زکات ورکے قبول شو کو قبول نشو
दुआगानी अल्लाह ने की हज को कबूल शो को कबूल न शो और आगे फरमाए इस पता में लगी जिद ईमान लज्जत मिलावी उगना ओयो खानकाद औलिया ज़ेदा सिरे द पाकान ज़ेदा सिरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सोची दनेक इंसान जलीस जोड़शी नो दा सरेब अल्लाह न बदबख्त गई अरे वो शकावत नहीं अरे बदबख्ती गई नबी शफीर रहमतुल्लाह फरमाए कान रहमतुल्लाह अलैहि कानूर अमाल से लिखल औलिया सुहबत dan kan sahabat दा कमाल लरी दा अजमत लरी अल्लाह अकबर कारी मोहम्मद तैयब से अभी कम देनो पढ़े स्वाने की पढ़े नौजवाने की अभी कम दे देवबंद दागे कम दे मुहतमिम जोशे हुस्न अल्लाह और कर हसीन मोड़े जिया अब या कम दे इल्मी कमाला वयो नुक्ता वाले वे कम दे गेटो वाले जानी बहस जारी मुझे तैयब से कारी मोहम्मद तैयब से यवर से कम देनो अताबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया हजरत वो इज्जत कम देनो जिक्र उनको मा हजरत जो कम देनो पढ़े को मा आखिर मकसद चले आखिर मा करने ले जाएगी अताबी रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाया वो जिक्र रहा पारिश न जमा ख्वाला रश जिक्र रहा पारिश जमा ख्वाला रश न सोहबत करीब की अजमत थे सोहबत की मुद्दे की अजमत थे मुझे कमजोरियां तो दे वो जिले जिनकी सोहबत निष्ठा सोहबत हाजिरी गुना अन हाजिरी गुना वो सुलाय कम दे सिर्फ द मोबाइल वाली रिंगू की अदम हजरत फरमाए कि कम मुरीद पल्पी नजाम खासी न सिर्फ मोबाइल वाले रही तो क्या हजरत दुआगा ने कवनो हजरत दुआगा ने कवनो बस हजरत सुन शफात लरी बुजुर्गान शफात लरी की वली बने को दुआ मुतवस्सिलीन का तो दुआगा ने कही तभी मुरीद द पारा दवाजा द पार्टी में रिश्तेदार द पैदल द पार्टी में रिश्तेदार द गपशप द पार्टी या दोस्त पार्टी में वो कहते थे टीम में मिलावी नखबल मुर्शिद द खपल पीर ख्वा हाजिरी दो तो ने मिलावी आलम की सुकून से खुला दे आलम के आराम से खुला दे आलम के एकदम दे ईमान खुलाओ सीने खुन्नत में मिलावेगी मुझे रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह दर्स हदीस के नास को दर्स हदीस क्यों फरमाए तालिबानो कर हदीसो इल्म वाले कर हदीसो इल्मियत शान वाले कर हदीसो तशरीहात वाले कपमकन वाले खबर वाले हदीस मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमहुल्लाह यो लपस्ता सुदला से कारशी लेकर मोट संस्कार ले हदीस मुबारक हो और करे हदीस कैफियत के तलवाले करे हदीस रंगीने के तलवाले करे हदीस खाइस का तलवाले करे हदीस खुला का तलवाले करे हदीस की कम दे दी मज़ाह से और वाले मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह से रहने आएगी वे फरमाए ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने हिंदुस्तान का दौरा और ये फरमाए किताब के पियात मालूम और वाले ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी आगे लाख से लागे फाकिदा मंजर तबेलावी दाल सकत तबेलावी दाखन में हाल तबेलावी दाला फसाद कसम दाल सल्तन कारी मोहम्मद तैयब से फरमाए वो हजरत को फरमाए बिजलाम वो जैसे कल लाम नजम लाशु नमु खपल पीर खपल मुर्शिद नखड़ी भी इज्जत वालू है ना साहस अवल वालू और इज्जत वालू जिनो पे इकराम और खप इज्जत आदम के न सलाह और निश्चय अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कम ये कदर की जुम इज्जत की जुम के खपल मुर्शिद भी दलाल आली मोहम्मद तैयब से फरमाई इराक़ी चराले में के हजरत आलम इराक़ी को फरमाई सीधा पैजार से ना जरा पैजार से जिसको मंजिल राजी दे दा पैजार की कवा जिसको मंजिल राजी दे दा पैजार की कवा अल्लाह अकबर और मोहम्मद तैयब से दरियावन मुहतमिम उस्ताद हदीस शेख हदीस ज़माने लोई बुजुर्ग लोई आलिम अजीम हस्ती इल्म कमाल बसीरत अल्लाह ताला और करो मुझे खानकात का लाओ खानकात का लाल नो फरमाई तक अजे के सपने बराबर ना पैसा बराबर कारी मोहम्मद तैयब से गई जी अखर देवबंद मुहतमिम दे अखर देवबंद मुहतमिम दे अखर देवबंद उस्ताद हदीस दे अखर देवबंद लोले उलूम पढ़ावे और खानका के जगह में बेजोंदा से हो कि अजे ना पैसा बराबर हो अजे के मेरा पैसा बराबर हो यो दुजते
तानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए तो वګوره چې دا زړو پیزار او درې نوي پیزار سره سیچل کوي دي زړو زوړ پیزار او نوې پیزار ته تماشا جو کړه سکے نو مفتی سے فارغی سے خبر فرمائی کہ ما جو کنه پیزار برابرو دا زوړ باندې سخانه برابرو دا نوې انسان برابر دا نوې انسان برابر دا زوړ باندې انسان برابر نو راغی ما ته دا شان چللی وی तानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबर कोई ला सबर दिशा ला दाने नसश्ता दा अनाला अनानियत प्रोते दा अनाला अनानियत प्रोते बस फरमाई यो वक्त आसरागे सुप पर आवारो आगा बखपल खोला ना बखपल कमला से खोदो जेला पैसा के कमले बखपल सही वरवा गुस्तोलिश वही मुफ्ती शफीर कारी मोहम्मद तैयब से फरमाई तानवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए कि अब उसकार पूरा शो वस्त्रन बराबर शो वस दिसलत दाना में कम दे आना चिदा आना खत्म दा आना ज़मुला गट खतीब ज़मुला गट आलिम ज़मुला ज़माना गट मुकारिब बलिश्ता ज़मुला ज़ूजत शरे मा तज़ीज़ एक खरे कोई वित्ती कम दे सोच कर सवाल जवाब वित्ती हो घंटा माह के राजी देव घंटा भी माह के राजी ज़ोम ता ज़माना पर शेख और मुर्शिद दा आना इस्तले दे چې زه وایم چې د شیرګل په بازار کې چې کوم دی په دکان کې ناست یم هغې کوم مصروفه یم خلک راجمع شوي دي او که نه چې درشم خلک راجمع شوي دي او که نه چې درشم مونږ ته خپل شیخ دا نه دي ښودلي مونږ ته خپل مرشد دا نه دي ښودلي مونږ ته دا ښودلي چې راشه وجاړه هلته وجاړه او په جواب کې د الله نه وغواړه چې د پیغمبر علیه السلام امت کې کوم دی الله تعالی په خپل ذات باندې مهم کوونکی وګرځي او د پیغمبر د سنت اتباع ولې وګرځي دا انا شیطان چې کوم دی یو بزرګ هغه راوړي چې راوړي نو ورته ویل چې راته وایي ما ته نصیحت وکړه هغه چې زما نصیحت څه دی زما نصیحت دا دی چې څوک منزل روان زویم چې د کمې پورې به دا مونځونه کوي بس که ترانه دې پکې مه کوه که څوک زکات ورکوي نو موږ یې کمې پورې به دا زکاتونه وکړي ډلې پاک پوخ شو څه کال یې پکې ورکوم زکات څه کال پیسې لږې شوي دي مخکې به چې کوم دی خفه کېږئ مه تاسو ناراضه کېږئ مه مخکې به چې کوم دی د ګوړو دا موسم چې به راغی موږ ته په لارو کې خلک آواز کړو استاد یو ته دا ډېر کړم در ساتلې ده کړه دی که نه نو در به ګذرله قسم دې کړه دویم کال دی چې زمیدا خو زموږ سلام نه وړه خو لا پرېږده سلام اخي سلام چې ملا صاحب سلام وایي وعلیکم سلام مخ ورته دې چې شریف ته راته وایي چې څنګه ګاڼې روانه ده که نه ما یې زه خدای دې باندې بیا راولي تاسو یې چې ګران عرض به راکړه محترم عزیزه چې هغه شیطان وویل راته نصیحت وکړه نه مې نصیحت راته وکړه هغه ښه نصیحت اورېول شیطان ورته څه وایي واورم مولوي صاحب واورم وعالم واورم وشيخ واورم خلق دې لاس کولي خلق دې خپیر کولي خلق دې تندې کولي خلق دې قدر وکړي خلق دې عزت وکړي خو تاسې درته ونوې چې انا كلمات الله المسجد لآدم كسجدوك قال موين أنا قال أنا مناسعنا ويجز كانت تاسي بشيلك جز داسي بشيلك جز دا أنا جي ختميجي دا زجي ختميجي دا عنانيت جي ختميجي دا وجدواله ورقعتواله دا زان جي ختميجي دا الله پسان قسم بغير دا خانقان بلزي ختميجي دا أنا ختمول فتناقش دا أنا لي دا عنانيت ولي دا ما الروح أغيد اللي كم ليه دا عجز دا انتصاري داخل شربت او داخل خوراک ما ورکړی نه دی دنیا لذتونو چې کوم دی او حواس یې ولې کړی انا ابو عبدالله القندوسي رحمه الله ډېر لوی شیخ 30,000 حدیث ورته سندن متنن یاد 30,000 حدیث د اندلس لوی عظیم هستی د بغداد د جنید بغدادي رحمه الله پیر او مرشد الإمام الشبلي رحمه الله بيرو مرشد بلوي أكابر دا غسرو
یو ورځ د بغداد نه روان شو په سفر باندې خیر چې انا دا د خانقاه نه راووتل دی ختمي او کله انا پروت دی بیا ورسره دي شي دا راته نه لري فرمایي روان شو په لار باندې سفر وکړو ډېر مریدان دي ورسره متوسلین مو سره دي په لار باندې سفر کو یو ځای کې کوم دې اوبو ضرورت مونږ ته راغی چې اوبو ضرورت مونږ ته راغی فرمایي مونږ یو قصبې ته یو کلی طرف ته ورغلو چې یو قصبې یو کلی طرف ته کوم دی ورغلو وې قصباو دې کلی کې کوم دی د کوی طرف ته ورغلو اوبو نو هلته چې کوم دی جنکې ولاړې وي زنانه ولاړې وي دا چې کوم دی ولاړې وې شیخ او مرشد زموږ پیر صاحب هغه هم راسره وې چې کله مونږ هغې ته رسېد وکتل وې شیخ او مرشد هم هغې ته وکتل د هغې په کتلو باندې حضرت چې کوم دی بس په لوی امتحان کې مبتلا شي حضرت کېناست یو ساعت ناست دویم ساعت ناست دریم ساعت ناست درې ساعته تېر شول 3 घंटे تېر شولې حضرت سر نه پورته کوي حضرت سر نه پورته کوي وایي موږ راپاله چې حضرت سفر به کول غواړي وایي ابو عبدالله اندوسي رحمت الله علیه سر راپورته کو وایي امام شبلی رحمه الله فرمایل ویل قضا او قدر خپل فیصله وکړه زه د ځای د پاسېدو نه یم د قضا او د قدر فیصله راغله زه د ځای د پاسېدو نه یم زه د روانېدو نه یم امام شبلی رحمه الله فرمایي امام چې حضرت ولې راته وویل چې زما په زړه باندې بل څوک سواره شول زما زړه ته بل څوک راغلل تاسو ځئ تاسو سفر کوئ وایي حضرت ته موږ انتظار وکړو حضرت راته ویل نه نور تاسو سره تلو والی امام شبلی رحمت الله علیه فرمایي وایي ټول مونږ په ژړا شو په ژړا باندې حضرت نه روان شو چې چاته 30,000 حدیث ثمرا متنیه د الله د قرآن مجید حافظ او بے عظیم امتحان کې الله تعالی پر راغی الله دې موږ تاسو ساتي الله تعالی دې موږ تاسو ساتي الله امتحان کې موږ تاسو نه راولي عرض بنا ابو عبدالله اندوسی رحمت الله علیه امام شبلی رحمه الله فرمایي نو روان شو فرمایي چې کله بغداد ته لاړو تمام بغداد په انتظار باندې تمام بغداد انتظار کی چې حضرت را روان خانقاه مریدان متوسلین شاگردان فرمایي امام شبلی رحمه الله جنید بغدادي رحمه الله هم راسره فرمایي چې کله بغداد کې دا خبره واوروله تمام بغداد په ژړا باندې شو تمام بغداد د سترګو نه اوښکې روانې چې الله دومره عظیمه هستي کوم امتحان کې واچوله شپې به هم ژړاګانې یو میاشت پس مونږ وې چې راځئ د حضرت ملاقات وشو د حضرت ملاقات لرو امام شبلی رحمت الله علیه فرمایي موږ را روان شو وایي چې دې قصبې ته رالو معلومات مو وکړل چې حضرت چېرته دی حضرت چېرته دی راته یې وفرمایل چې هغه ځنګل کې خنزیران سړی هلته ولاړ دی خنزیران سړی هلته ولاړ دی امام شبلی رحمه الله فرمایي وایي موږ ورغلو وایي چې ورغلو وایي حضرت چې کوم دی نو ولاړ دی غاړې ته زنار پروت دی غاړې ته زنار پروت دی په لاس کې د سولی هغه لښته نیولې ده امام شبلی رحمت الله علیه فرمایي وایي موږ ویل چې السلام علیک وایي حضرت داسې په کمزوري اواز ویل وعلیکم السلام وایي چې موږ ورغلو موږ حضرت دا څه وشول حضرت دا څه وشول وایي حضرت دې سر راپورته کړ چې سر راپورته کړ په ژړا شي او په ژړا کې وفرمایل د الله قضا او قدر فیصله ده موږ چې حضرت حدیث بالحديث باندې قرآن مجید یو آیات یاد یو حدیث یاد فرمایي امام شبلی رحمت الله علیه وایي موږ کېناستو وایي حضرت په ژړا شو وایي حضرت ژړا څه عجیبه ژړا وه زموږ ژړا څه عجیبه ژړا وه وایي ژړا داسې شوله چې کوم خنزیران ډېر چاپېره سړېدل که نه وایي هغه رانه ډېر چاپېره تاو شول ویل موږ هم خنزیران راسره په ژړا هغوی راسره په ژړا ژړا ډېر لوی کمال لري ژړا ډېر زیات لوی عظمت لري ژړا ډېر زیات لوی رفعت لري الله دې ژړا پیدا کړي خانقاه دقه خبره ښیي چې هیڅ قلبي ختمه ده خانقاه دقه لاره ښیي
تزلوه لكم يستغفل فقد قرار خل تزلوه لكم الله قبيل ومحبت بنصرق ولأخكنا روانيك تموت راجعته الله دعوا يا خلايا أحسن دعوا يا حمص الله جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه التسليمات راهي تشبه قتل أبو بكر الصديق ومالا عمر فاروق ومالا دعوا يا حمص الله تفرمي سقوا عليه إلى الله حبيبنا دري مورد دجي مسندي خولي دري مورد دجي مفراق مري کړي پیغمبر اسلام صاحب تو فرمایل ښا دعوا يا حمص الله تو فرمایل ما یارانو کو تاسو وای چې موږ درې ورځې خوراک نه دی کړی د دوه جهان سردار تو فرمایل ستاسو پیغمبر نن درې ورځې خوراک یې نه دی نستار حبیب ستاسو محبوب په شو باندې خوراک نه راغلی حاجی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ په کور کې د کجوري لیدلې وي حضرت انت بلاش کجوري کو دوه جهان سردار تو فرمایل حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ کو چې دوه جهان سردار تو فرمایل زکیزو نیمه شپه پانی مشپا باندې حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ کو ته روان ابو بکر صدیق ورسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسره د نیمې شپې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل ملګرو سره بعد دا بې تکلفي ځان ذکر خبر کوم د حضرت نه اجازه غواړم داسې کم دی نو ما ته اجازه کې په الفاظو زه هر ځای کې وایم زه ته پیران لیدل غواړئ او د پیرانو شفقت لیدل غواړئ او د پیرانو چې کوم د عزت او انکساري لیدل غواړئ لاړ شئ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طاهر صاحب ویلي چې عزت ښکار شي ته انکساري درته ښکار شي او که نه بل لحاظ باندې کتل غواړئ ما یې لاړ شه د حدیثو په درس کې ورته کښېنه چې ملکه د حدیثو د درس او د علمیت یې درته الله تعالی وښیي او هغه خان ورکات ورکړی دی چې خپل هر مرید ته چې کوم دی چې عزت او د انکسار تاسو سبق په زړه کې وکړي چې څومره د هغه متوسلین دي الحمدلله عزت انکساري دا وغیره بهرحال د ځان جهان سردار خپلو ملګرو سره چې کوم دي بې تکلفي د دې شپه د ځان جهان سردار روان شو محبوب علیه السلام راغی حاجي مقداد رضی الله تعالی عنہ دروازې ووهلې حاجي مقداد رضی الله تعالی عنہ دروازې چې کله ووهلې حاجي مقداد رضی الله تعالی عنہ آرام فرما فرمائے حاجی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما لونی را بیدار شوا چلونی کلا بیدار شوا دروازے درالا چی دروازے کی کلکتا نمو پڑالا نو پمانڈا بانے واپس تپورو رپنار کو تیل لالا آوازیو کو بابا اے بابا جان را پاسے گا طول خلقی کی دروازے لزی اگر محمد رسول اللہ زمون دروازے کے والا دے خلقی دروازے لزی نن محبوب زمون دروازے لراگے نن دوار لیہاں تو سردار زمون دروازے لراگے کوشی پنی مشکو بانے خوشحالی جو اشوا پنی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ را پاسے پیغل را پاسے زرزران دروازے پہ رکھا دروازے سے کویا کا حجوی قتل سوال نصر استوپی بخیطا والا سبحان اللہ حاجی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دا یا حبیب زہر قربان دا یا محبوب زہر قربان زبد رغلی تاسو به حکم فرمائے دا یا حبیب تاسو دل کرالے دا یا محبوب تاسو دل کرالے دا جہان سردار تو فرمائے مقداد ابو بکر صدیق وغیرہ مقداد عمر فاروق وغیرہ اور مقداد ستا پیغمبر من درې ورځې چې خوراک نه کړي او جناب عمر هغه فرمایل حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ په کور کې کجوري دي مقدار مو باندې کجوري وخوړه نن درې ورځې چې مسخوړې دي حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ چې دا خبر واورېده نو بس په جړا شو او دا چې په جړا شو د پیغمبر په کې د کوم دی نو تیز باندې جاړي دا جان صدا دو فرمایل مقداد نه جاړي مقداد ولې جاړي حاجی مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله حبیب بنت مقداد نه جاړي نو کله به جاړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجواب فرمایي الله حبیبا نن زما د کور مېلمه محمد رسول الله دی او زما په کور کې دومره درک نه لګي چې خپل پیغمبر پکې زه غواړم یې هم سردار پکې چې نن مقداد نه جاړي نو کله به جاړي چې زما د کور محمد رسول الله دی زما د کور ابو بکر صدیق نشي زما د کور عمر فاروق نشي قال حبيب صدق اشتغل معكور قال محبوب صدق اشتغل معكور بعد ذلك سردار فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کجوری بھی دی ویجی عمر فاروق ایک خبر کرے دا واقعی جو معقول کی کجوری بھی خدا اللہ حبیب کجوری بھی خرچ کیوں کہ شکر پیسے بھی انا اللہ بلا کی مہر کی تمہارا کو خالی پر اللہ اکبر
جړه ډېر قیمتي شی دی. حضرت مقداد جړه څه وکړل؟ د حضرت مقداد اوښکو څه وکړل؟ د حضرت مقداد چې کوم دی اوښکو کوم عظمت او کوم شان او کوم رفعت او کوم وقار ښکاره کړ. دواړو جهانو سردار ته فرمایي مقداد جړه مه، مقداد جړه مه. د دواړو جهانو سردار د اوږې مبارکې څادر یې راکړ ورته فرمایي مقداد څادر زما واله، دا څادر زما واله. د دواړو جهانو سردار حضرت مقداد رضي الله عنه فرمایي د الله حبیب څادر باندې څه وکړم، د الله محبوب څادر باندې څه وکړم. دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي مقدادا ومقدادا کور کې دې کجوره شته او که نه؟ ورته فرمایي د الله حبیبه کور کې یوه کجوره ولاړه ده خو د کلونو نه وچه ولاړه ده. د الله حبیبه هغه کجورې خو نه کوي وچه ولاړه ده. دواړو جهانو سردارو ته وفرمایل مقداد زما دا څادر یوسه د دې کجورې نه لاندې واچوه، کجورې ته ووایه چې دا څادر د محمد رسول الله دی. د دواړو جهانو سردار کجورې غواړي، محمد رسول الله کجورې غواړي. حضرت مقداد رضي الله تعالی عنه فرمایي څادر مې راواغستو چې کله مې واچو دا څادر چې کله مې څادر واچو او کجورې ته مې ویل وا کجورې جناب محمد رسول الله ولاړ دی کجورې غواړي. فرمایي کجورې چې د پیغمبر علیه السلام نوم واورېدو یا وچه ولاړه وه، د کلونو نه وچه ولاړه وه، خو چې د جهانو سرکار نوم مبارک یې واورېد. فرمایي اقا کجوره په اقا ځای باندې شنه شوله او د پرې نه لاندې کجورې راګوزارې کړې. جړه کې عظمت دی، جړه کې ډېر لوی مقام دی. طالب رحمت الله علیه لیکلي دي وایي یو پیر صاحب دی چې کوم دی نو بیبي ورته ویل چې پیر صاحب ته خو ډېر لوی مریدان دي، ډېر متوسلین دي، هلکه یو درخواست کوم ستا چې کوم دی ټولو مریدانو ته خدمت کوم یو درخواست کوم. طالب رحمت الله علیه فرمایي ما توجه کوئ، طالب رحمت الله علیه فرمایي وجه کړه څه وایي حضرت بېګا د دعا وکړې د دواړو جهانو سردار وویل بېګا د پیغمبر علیه الصلات وسلام د دیدار لپاره دعا راته وکړه. ما یې ډېر پیر صاحب چې کوم دی ورته دعا وکړه او دا کمال دی. زه تالاش ته بیان درته تالاش ما جوړو ته د دې څو ورځې مخکې هلته ختم نبوت کانفرنس و سیرت پروګرام هغې ته زه ورغلم چې ورغلم ماسپښین کې پروګرام هغه چې هغې ته زه کله ورغلم نو هغه چا چې پروګرام جوړ کړی و روټۍ انتظام خوا کې زه ناست وم نو راغې زما خوا کې کېناستو والد صاحب وفات دی، نوجوان حالت دی، نوجوان ځواني ده، ما خوا کې کېناستو. ما ویل حضرت تا سره ځان له خبره کول غواړم، تا سره ځان له خبره کول غواړم. نو ما ملګرو ته وویل علما نور راسره ناستو هغې ته ما یې دې ځان له خبره کې چې کېناستو ما یې وایه وایي حضرت بېګا مې خوب لیدلی دی، بېګا مې خوب لیدلی مې څه خوب وایي بېګا مې خوب ولیدو چې مسجد ته ننوځم د مسجد په دروازه باندې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ولاړ دی. الله پیغمبر علیه الصلات والسلام پر مسجد په دروازه باندې ولاړ دی او زه راننوتم وایي د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم توره مبارکه راواغسته او ما ته یې داسې راکړه. ما ته وایي چې دا توره خپل لاس کې ونیسه، دا توره خپل لاس کې ونیسه. زه په منبر باندې بیان کول غواړم خو چې څوک راځي نو دا توره به ستا په لاس کې وایي زما خوا ته څوک راپرې نه دي، زما خوا ته څوک راپرې نه دي. حضرت نن دا پروګرام دی بېګا ما دا خوب لیدلی دی، حضرت د سیرت پروګرام دی. ما ورته جواب وویل خوشحالي دا ده چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله دله خوشحاله. ورته مې وویل دا سترګې لږې را دې خوا کې چې دې ښکلې کړم چې په کومو سترګو د پیغمبر علیه الصلات والسلام دیدار مبارک د سید الانبیا دیدار مبارک. قاضي رحمت الله علیه فرمایي پیر صاحب دعا راته وکړه چې د پیغمبر اسلام دیدار وکړم. پیر صاحب ورته وفرمایل داسې وکړه چې بېګا له به دیدار درته میلاو شي په یو شرط. ویل شرط څه دی؟ ویل شرط دا دی چې د ځوانۍ چې کوم دی نو جامې به واچې د واده. شرط دا دی چې هغه کالي پتري هغه به ټول چې کوم دی نو سرسام دا به برابر کړي، ځان به چې کوم دی ناویتوب په شان ښایسته کړي. بېګا له به د پیغمبر علیه السلام دیدار میلاوي. فرمایي هغه خو عاشقه وه، هغه خو مینه وه، هغه د پیغمبر سره محبت و نو ولګې د سر سره چې کوم دی هغه د ناویتوب جامې واچولې، سرسام یې برابر کړل، کالي چې کوم دی برابر کړل، ځان یې ښایسته کړ، ناویتوب په شان کېناستله. وایي پیر صاحب مبارک چې راغی چې پیر صاحب مبارک راغی دا سیکو کتله نو زامنو ته ویل ای زامنو راشئ. د مور په ځان باندې سیټل کړی د ځوانۍ پېښې یې شروع کړي.
بشي جرال شو كده موهد على سكري نسيت أنا وقت راشد يا أبوي تموجوري ولا وقت راشد يا خود تموجوري أدي بلاتو كبران ما نسيت الكلام طول راح نزاره أكره لكتني أكره لا فرمائی ويشكلا داتول واپس شول फिर से कप्तान मुबारक फिर से मुबारक आराम परमाशो यानी आराम परमाशो नदी जिक्र जेला सुनो पुरतकल अल्लाह एज़मा अल्लाह कसान मिखलस तकादे من پیغمبر دا محبت دا خاطرات لسيد الانبياء دا دیدار دا خاطرات دان جهان السردار دا دیدار دا خاطرات اے اللہ دخو کمابان طول اشتدار و خپلوان رابان خبر کل فرمائی پتقی کی ادشوا چکر تقی کی ادشوا شپشوالا دزلو سترگی اللہ کو لاؤکے اور جناب محمد رسول اللہ دیداریوں کو اللہ تعالیٰ زماستہ سلسیبہ کی اللہ تعالیٰ زماستہ سلسیبہ کی اور اشتار قیمہ تجربتاً تقویمہ لما شیخ و مرشد بن فرمائل چې دو سیزونه غواړئ نو یو کار ضرور کوئ که څوک وایي چې حرمین شریفینو ته تلل غواړم حرمین شریفینو ته تلل غواړم درود شریف مه پرېږدئ انشاءالله تعالی دا د پیسو کار نه دی دا د دولت کار نه دی درود شریف لولئ انشاءالله د حرمین شریفینو دیدار به الله تعالی درکوي دویم که څوک غواړي چې ځان جهان سردار دیدار وکړم د پیغمبر علیه السلام دیدار وکړم حضرت فرمایل د سنتو اتباع او په پیغمبر علیه السلام باندې درود مبارک انشاءالله تجربتاً درته وایم د پیغمبر علیه السلام دیدار به ته میلاویږي انشاءالله تعالی عرض مې راکړو چې دیدار میلاو شو د خوب هغوی راپاڅېدل چې د خوبه کوم را بیدار شو نو حضرت چې کوم د تهجدو باندې ولاړ سلام یې وکړ نو بیبي ته یې وکړو بیبي دیدار میلاو شو بیبي دیدار میلاو شو هغه ورته ها حضرت د ګاڼو جهان سردار چهره مبارکه مې ولیده حضرت چهره خو مې ولیده خو تاسو خو بېګا زه ډېر ذلیله کړم ډېر خلک ترې الله خبر کړو دا دې ولې نو پیر صاحب ورته وایي هر څه کې موجود ذکر دم کو تسبیح دم اړوي تلاوت دم کول منزل دم کول عبادت دم کول وزما بیبي د یوسس کمو جګ پتا کې نو او د فرمای سکمه هر سری پورو خود سترګو اوخ کدي نه بدلا اولاد سترګو اوخ کدي نه قدر مند الله دربار کې سترګو اوخ عزت مندره وقار عظمت الله په دربار کې اوخ کړي نو سترګو اوخ کړي د عارض دا امام شبلی رحمه الله فرمایي وي په جړا شو داسې جړا چې هغه خنزیرانو کې چې په هغه په جړا شو حضرت په جړا شو او په جړا چې کوم دی روان شو فرمایي په جړا روان شو فرمایي چې کله په جړا باندې روان شو خاطر واپس روان شو لار کې ګورو یو نهر راغی نهر د طرف کې ګورم پیر صاحب او مرشد صاحب غسل کړو را روان او आवाज کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله آواز کلمې مبارک وي مو حضرت وللو وي خفش عليه باندې ډېر زیات راغی چې موږ حضرت واپس راغی امام شبلی رحمه الله فرمایي وي تاسو مې نو کو حضرت دا تومره امتحان د شیشو چې دا کوم امتحان چې موږ واچولې شو دا کوم امتحان چې تاسو واچولې شو بیا دې او فرمایي چې واورا کله چې قصبه او کلی ته ورالما نو دې قصبه او دې کلی کې مې دا نظاره چې وکړه چې خلک سولې ته سجده لګي چې دا نظاره مې کړه وکړه چې خلک سولې ته سجده لګي لكن دار تخدي لوسر الله تسجد لك تخدي أعلى سر الله تسجد لك نو حسنات الأبرار سيئات المقربين وإن الله تعالى خبر فخن شوار چتوه کزا دا سجی مادر کری اللہ ویتا مادر کری دا انا لپس اللہ تا فخن شو روزی پدی امتحان کی واجه علماء چه ما قتل کالا نزما دزلن مرغی وان وطلا چه مرغی وان وطن نپوه شما چه مالک طول ولایت اللہ سلب کرے دا انا
خانقاه کې دا څه ختمي په خانقاه کې چې کوم دی نو دا څه د انانیت دا چې کوم دی ختم شي عجز انکساري دا الله په دربار کې جړا دا الله په دربار کې سوال دا الله په دربار کې مینت دا الله په دربار کې ځای کې راشي خلاص کاملیت او اکملیت هم دقه دی عصمت او رفعت هم دقه دی الحمدلله خانقاه مبارکه وسره چې کوم دی اظهر العلوم هم ده وسره چې کوم دی خانقاه درس هم دی زموږ اکابر علماء دیوبند چې کوم دی الحمدلله دا مجمع البحرین دا مجمع البحرین الحمدلله چې په یو طرف باندې دا الله راک له کرم د عین سره وي نو په بل طرف باندې د نسبت چې کوم دی لو روحانیت سلسله الحمدلله ده نن هغه خانقاه هم دا چې الحمدلله د علم سرکار د علماء استاد مخدوم العلماء د په یو طرف باندې الحمدلله بل طرف ته چې کوم دی خانقاهي نسبت هم دی الحمدلله دا خانقاه دا چې کوم دی په زړونو کې د الله مینه د الله محبت د الله وفا د الله الفت چې کوم دی دا د علي زیری دي دلته دا درس میلاوي دلته دا سبق میلاوي دلته دا مینه میلاوي دلته دا محبت میلاوي ان شاء الله تعالی د خانقاه سره به خپل نسبتونه قایم او دائم ساتي تاسو آمین الله تعالی زموږ د نسبتونه قایم او دائم ساتي الله دې حضرت دستور په باندې قایم او دائم ساتي الله دې شفقت او دې محبت دا منګول زموږ د سرونو نه لری کوي الله تعالی دا خانقاه دې دګنی رات چوبني د علم او د عرفان ترقی الله تعالی نصیب کړي څنګه زموږ اکابر خانقاهانه الله تعالی په ټول خیبر پختونخوا په ټول پاکستان کې دې خانقاه رڼا روحانیت عظمت او برکت د هر چا قلوب ته کوم دی ورکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین تمام استادان مولانا محمد طاهر سے دامت برکاتهم مولانا محمد عمران سے مفتی سے ابھی کے شریف فرماتے ہیں استادان دی ټول زمانہ سب گستاخی شوی داږي چې کوم دی زمانه غواړم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه